وخت کې فور د لومړني صف اهتمام کوو تکبیر الاولی اهتمام کوو چې څومره د انسان الله سره تعلق او آخرت ته فکر دومره عمل له زور ورکوي او عملونو کې د ټول نه اوچت عمل مونږ بیماری را باندې راشي مشکلات راشي صلات الحاجات کو د الله نه وغواړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم داسې کول انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام په مخ کې داسې کول صحابه کرام رضوان تعالی علیهم اجمعین هم داسې کول موږ هم داسې کوو انشاءالله او علم ذکر دی فضائل علم دی مسائل علم دی دا د کول د کور چې انسان یو کار زنی نو څنګه به انسان ته پته نشي چې په سنت طریقې باندې به وبد څنګه کوم نو بیا به څنګه په هغه طریقه چې ورته پته چې په ناس ته به کوم او په خلاص به کوم بسم الله سره او بوته بګورم په درې ساګانو باندې اخر کې به الحمدلله وایم دا ورته پته لرو چې پته دا ورته نو بس هغه څنګه بیا کوي دا پته لګول دا د کول عمل د کول د عمل فضایل د کول د عمل طریقه د کول د عمل طریقه د علماء کرامو نه د کول مفتیانو صاحبانو نه د کول فضایل د هغې نه د کول فضایل مقدم دي چې دې کې دا ګټه په دې په منډه منډه باندې کوي جنازې کې ورته پته وي چې د دې دومره ثواب دی 2 قیرات ثواب دی چې انسان مړي جنازه کې وي په او کفن دفن کې په دفن کې شامل شي د 2 قیرات ثواب ملاوي دا دې انسان بیا په منډه منډه باندې دي ابو هريره رضی الله عنه یو صحابي غالبا عبد الله ابن عباس اعتراض وکړ چې دومره ډېر ثواب دا څنګه خبره ده نو هغه ورته تاسو په دنیا په کارونو کې مشغول وئ زما په بل کار نو لوګي تل یو د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې 24 غنټه حاضری و ډېر لږ وخت نبی رسول الله والسلام سره ذکر او ډېر څه ذکر فضائل مسائل د ټول سیوا احادیث نن سبا د ابو هريره رضی الله عنه نقل کی دې ذکر عائشہ رضی الله عنها بوت او ته وی دې په ما اعتراض کې دا خبر زما صحیح ده او ټیک نه ده د 2 قیرات ده عائشہ رضی الله عنها چې بالکل نبی رسول الله والسلام دا فرمایي دا بالکل سم خبره ده ذکول فضائل ذکول د انسان شوق دی وتی وی تکبیر اولاد تر انسان یو تکبیر اولاد ده دا انسان زر او خان د الله پاک په لاره کې صدقه کوي دا غین یو تکبیر اولاد قیمت دیواله تکبیر شروع نه پر مون ایمان سره نو 15 وخت نو 15000 او خان ټول صدقه کولی څومره زبردست ثواب په منډه ودی بیا ځان رسي اسوک چې 15 وخت مون اخلاص سره د الله د رضا لپاره او تکبیر ولا سره سلوي اخرته او کې 15 وخت مون وېدر لپاره کو پرواني دی به جهنميانو کې می دی منافقانو کې می الله دې مونږ ټول صدا فضیلت نصیب کړي چې موږ تاسو هر وخت تکبیر ولا په تکل کیو سره نه پات یو خدای په بیا به د سره بیا به د سره یو ځل یو کنه بیا په دویم نو بیا په دریم چې تر برګه پوری پدې کیو موږ یو د دې کله څلور کله مخکې ابراهیم بچا سی والله دیو وکي موږ یو دیو کراته تر تشکیل شو اته یو ډاکټر ته وو هغه وکي هغه زما ټول کال او زمانه تکبیر ولا نه و پاتې دومره مصروف په هسپتال کې او دون بلا دا وکارو کوئی ټول کال مشوي تکبیر ولا نه و پاتې نه پوهته کما هوتا سو دې یو کله الله پر اسانه اما سایدم تکو د عالمانو صاحبانو طریقه د هر یو عمل تکو څوک چې د دې تفوسونه کوي او ذکر کوي د دین الله پاک او د جنت لار آسانه قرآن تلاوت روزانه د الله پاک جل جلاله کلام دی قرآن به سفارشي الله سره به جګړه کوي د قیامت پر ورځ باندې قرآن کې په قبر کې به د انسان لپاره د حفاظت لري وې ځکه قرآن امتحان وې هیڅ پروا وې مکو بیا بوله د قبر د فیصله کولو ټول انتظامات کوي و تر هغه به نه جدا کېږم تر څو پورې به جنت ته داخل کړي نه خدای د قرآن تعجب غواړي کنه اوس کډې له موږ په قرآن نه بیا ولا خبر نه روزانه قرآن تلاوتي اتر هغه پورې د کېږي چې تر څو پورې درته معمولات برابر کړي دي دا قرآن به زمر ګرځي سورتونه به انسان سفارش کوي سورۃ یاسین څومره برکات دي د لږ قرآنونو ثواب دی الله به ګناهونه معاف کوي سورۃ یاسین څومره ساري وي الله پاک به د ټول ورځې حاجتونه برابر کړي د قرآن تلاوت روزانه چې قرآن سره د زړه مینې وي بعضې مشران قرآن راوالي د کلاولو نه مخکې سترګو سره یو ځای شي ښکلې شي سینې سره یو ځای شي هلې په زړه کې چې دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دا د ټول نه اوچت کلام دی
فتابعینو کې بدا داسیو هغې به دا ویل چېره دا رب کلام دی په دا ویلو نه مخکې دا د رب کلام دی ډېر کار به لګیا و اوښکې به یې بهېدې دا د رب کلام دی دا د رب کلام دی دومره اهمیت به وداغی قرآن نور دی او لویه ذخیره ده لو خو د تلاوت باندې زبردست اجر ملاویږي د قیامت پر ورځ به باید صورتونه الله پاک سره جنګ کوي یا زمونږ د خپل کلام نه لرې کوي یا د بخښنه الله یې داسې ملګرتیا مونږ ته نصیب داسې اهتمام مونږ ته نصیب کړي بعضې کسان په دې مجلس کې به داسې 40 50 شپېته کاله به یې شوي چې تبارک الذي به ترې شپې نه پاتې شوي سورې واقع به نه پاتې شوي 40 50 کاله شپېته کاله به یې شوي چې د سارې سورې یاسین مې نه پاتې کړی الله دې مونږ ته دا توفیق نصیب کړي د نن د دا اراده وکړو چې انشاءالله داسې به کوو او د الله ذکر کول درېیمه کلمه درود شریف استغفار مشران خو داسې لږ لږ مقرر کړي مسنون تزکیات دي دې ډېر فضایل دي درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې سره د انسان ګناهونه داسې غورځېږي څنګه په ژمي کې د ونو نه پاڼې غورځي د اچ نه ډېر چاپېره د ذکر دي په لرې غونډه اواز باندې د الله تقوا د دې انسان د ده تذکره کوي په لرې غونډه اواز باندې دې اهتمام کو ساره ماښام سل پیرې درود شریف وایو څوک چې څومره ډېر درود شریف وایي د قیامت پر ورځ به دومره د نبي علیه الصلاة والسلام د صفات مستحق وي د نفاق نه د بري کېدو نښه ده اصل پیرې چې روزانه څوک درود شریف وایي د قیامت پر ورځ په تنظیم یې دوه نښي څنګه د امون فضیلت و دغه شان دیم دی سل پیر روزانه درود شریف وایي چې دې جهنمیانو کې هم نه دی دې منافقانو کې هم نه دی درجه به د شهیدانو د قیامت په ورځ باندې درود شریف اهتمام سره وایو د رزق برکت دی پکې یو پیر درود شریف لږ رحمتونه د الله سره څومره ډېر ویلو شو سل پیرې ساره ماښام خو کم از کم دی چې چا نیت کړی هغه وخت هم روباسي الله ورله توفیق هم ورکوي استغفار وایو هره سمسیا کې الله پاک جل جلاله در پر دار روباسي مصیبتونه ترې نه لرې کوي او د داسې ځای نه ورله رزق ورکوي چې ده وهم او په ګمان هم بعضې کسان په خپله وایي یاره زه روزانه 1000 پیرې استغفار وایم څوک وایي 2000 پیرې وایم څوک د دې نه هم سیوا وایي زما دا مشکلات و دا مشکلات و دا مشکلات و وایي چې د کله مې استغفار دا ډېر کثرت سره تعداد کې شروع کړی الله پاک دې په مزه مزه باندې هغه ټول مصیبتونه ختم کړه ټول مشکلات مې الله ختم کړه د عمل خو دې نه دی لپاره هر یو عمل خپلې فایدې مثلاً دعاګانې زده کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانو کې څومره خیر دی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې په قرآن کې چې کومې دعاګانې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دعاګانې کولې دا دي د قبولیت لپاره د څه لپاره دي د قبولیت لپاره په پښتو کې دا یې معنی زده کړو عربي خو اصل ده کوشش کوو یو ټکي څو ټکي په مزه مزه په عربي کې زده کړو هغه اصل تر څو پورې ځلې پښتو کې هغه دعاګانې وایو چې کوم د قرآن دعاګانې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام دعاګانې دعا د الله پاک د تعلق او د الله پاک په ذات باندې یقین دغه ده انسان هغه چا ته لاس اوچتوي چې په چا باندې دا ګمان کېږي دی یقین کېږي چې زما ضرورت به پوره کوي او د الله پاک نه لوی بل څوک دی او څومره خوش قسمته دی چې زموږ لاس بل هېڅ چا ته نه اوچتېږي یو الله ته اوچتېږي د الله نه به غواړو ورته وایي که تصمیم مو د پیدا روسېږي هم د الله نه غواړئ مرګ وخت د الله نه غواړو ډوډۍ وخت د الله نه غواړو چې څه زموږ دنیا ضرورتونه دي څه نعمتونه د الله نه بیا غواړو الله سره د هېڅ شي کمی نشته دعا له به وخت ورکړو خپل اخلاق صحیح د مسلمانانو خیال ساتو د مسلمان عزت کوو په مسلمان بدګماني نه کوو په مسلمان باندې د دروغ الزام نه لګوو د مسلمان غیبت نه کوو څوک چې د چا غیبت کوي د نیکۍ هغې طرف ته لاړې د بل ګناهونه د په سر باندې راځي الله پاک په قرآن کې ذکر کړی چې څوک غیبت کوي چې د خپل مل رور انسان رور یې وفات شي وایي دا سړک چې په هغه باندې هفته شي د هغه غوښې خوري ډېر زیات کراهت والا شی دی او دا تش په توبه باندې غیبت وایي معاف کېږي نو چې چا غیبت چې کړی وي هغه نه به معافي هم غواړي الله دې موږ غیبت نه وساتي وایي رښتیا وایم که نه بعضې وخت چې څومره ایمان کمزوري دومره ورته ګناه اسانه وي او څومره چې ایمان کې قوت وي دومره ورته ګناه ګران وي او که ترې اوم شي نو جاړي به او د هغې ګناه د تلافۍ لپاره چې څه قیدې چې هغه به کوي
جاری به الله پورې بنختی الله پورې بنختی تر څو چې خپل ګناه معاف کړي ځکه ګناه د دنیا او د آخرت د تباہی ذریعہ ده د مسلمان خیال ساتل د غریبانو خیال ساتل د مور پلار خیال ساتل د مور پلار ډېر لوی حق دی انسان یې نشي ادا کولی ایو صحابي رضی الله ولا د مور خدمت او سفر او کوګه باندې او طوافونه او حجات یې وکړه وی هغه دې حق پوره شو وی تا پکې دوه په دې کم دردونه تیر شوي که نه هغې کې یو سړي کا د هغې حق هم نه شي ادا کولی نو د مور پلار خیال ساتل د مور پلار عزت کول هر حال اوف کتلی به مورته نه شي په کږو سترګو به مورته نه ګورو منه دي اواز رسل ګزار کول تکلیف ورته رسول دومره الله غوسه کېږي دومره الله غوسه کېږي وایي چې په دنیا کې به موږ سزا ورکوم د آخرت سزا په خپل ځای باندې د مور پلار خیال ساتل او دا ټول کارونه د الله د رضا لپاره کول نو چې څه کوو د الله د رضا لپاره به چې الله زموږ نه خوشحاله شي الله زموږ نه راضي شي اخلاص سره او د اخلاص پته الله ته لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیروي وروته او راته تاسو ته ونه وایم چې په تاسو باندې زه د دجال نم سیوا یریږم په هغې عمل باندې تاسو وایي څه شی دی وایي هغه پټ شرک دی شرک خفي دی بیا د هغې مثال ورکړي چې انسان په مانځه باندې ولاړي او د څوک ورته ګوري څوک مشر څوک بل څوک د هغه په وجه دی خپل مور اوږد کړي د الله لپاره یې نه اوږده و د چا کتو لپاره هغې لپاره یې اوږد شرک خفي په دې باندې ډېر یېرېږم د شرک نه ځان ساتل هر یو کار د الله د رضا لپاره کول هر یو کار د الله د رضا لپاره کول او الله پاک جل جلاله ته د هر عمل پته لګي د هر عمل پته ورته لګي دا یې دې کې اخلاص دی او که نشته پته زموږ دلته اوس راتلو زما دا خبره کول تاسو خبره اورېدل نور خیر خیراتونه کول څه اعمال کول د هر څه پته چا ته لګي د الله ته لګي بیا څه دپاره دی مرکز ته څه راغلي خبره په څه نیت باندې کوي خبره اوري په څه نیت باندې ورکړه په څه بوجات باندې کوي سلام په کوم نیت باندې کوي تعلق په کوم نیت باندې ساتي الله پاک جل جلاله د هر څه پته لګي نو هر یو عمل کې اخلاص اچول اخلاص به یکدم نه راځي ونه ابراهیم صاحب الله پاک په ژوند کې ډېر برکتونه واچي وایي مشرانو به دا وایي مولوي صاحب رحمت الله علیه وایي په عمل کې اوس لګې ورسره لګیا اوسئ اخلاص په عمل کې پیدا شي چې عمل نه کولو څه اخلاص به پیدا شي او عمل هم څه خو اخلاص نشته نو پرېښودلی دي په کار خپل عمل وایي چې څنګه یو ونې سره یو میوه میوه ورسره لګېدلي نو چې لګېدلي نه غوټۍ یول بیا ورو غټه شي بیا نوره غټه شي بیا نوره غټه شي بیا رنګ ونیسي بیا دننه پکې ذایقه پیدا شي خوشبویي پکې پیدا شي بیا ډېر په شوق باندې انسان بوی دومره ښایسته بوی لري نو میوه ترې نه جوړه شي مزېداره بعضې میوه دونه قیمتي چې بار ملګرو ته انسان لیږي چې څومره اخلاص وي دومره د عمل قیمت پرې وایي که دا غوټۍ چې نه جدا شوه طوفان په وجه بل څه په وجه باندې میوې راوغورځېږي بیل راوغورځېږي امرود راوغورځېږي تاسو به لیدلي د لاندې د چینجونه ډکې ښایي انسان یې جارو کوي انسان یې چېرته ګنده ځای ته غورځوي نه عمل کې لګېدو محنت کې لګېدل دا نه چې کله کړې کله نه کړې موږ خو د نبي علیه الصلاة والسلام په امت کې یو بل پیغمبر راځي نه چې موږ په خپل شب اتوار باندې خپل شب جمعه باندې په خپل د دیني محنت باندې په خپلو منځونو باندې په خپل دعاګانو باندې په خپلو اعمالو باندې الله راضي کړو چې لګېدلي وو پکې دا نه چې کله کړې کله نه کړې او هر یو کار پوره طریقې سره کول مثلا دلته خبره کېږي دا د څو ګوټه کالو مجلس نه دی دا د دې لپاره چې زما زندګي بدله شي ستاسو زندګي بدله شي ټول دا غواړو که نه غواړو چې الله زموږ نه راضي شي الله زموږ توبه قبوله کړي په تېر شوي ژوند باندې ستومانه یو دا عام معمولي مجلس نه دی ډېر لوی مجلس دی الله یې دې پوره فایدې ما او تاسو ټولو ته نصیب کړي الله توفیق راکړی دی الله دې مجلس ته راوستي او الله پاک خپل کور ته راوستي چې د دې پوره فایده موږ ته میلو د دې مجلس ته پوره فایده میلو دا نیمګړی بس مطالبه شروع شي ټول ملګري پاڅېدل شروع کړي که مو دا باقي خبره واورېده که ونه اورېده
دا چل نه کوو په خپل عمل په خپل ناسته په خپل خبره کولو باندې خبره اورېدو باندې په خپله ناسته باندې څوک خوشحاله کړو الله خوشحاله دا د اخلاص نښه وي عمل پوره کول د الله لپاره کول او صحیح کول تر اخره پورې به ټول کینو انشاءالله موږ ټول د اخري نبي علیه الصلاة والسلام په امت یو دا ښکلې ژوند ما خبرې وکړې که نه په خبرو خو هم اجر ملاویږي خو اجر په عمل دی دا ایمان زړه کې کښېني د الله تعلق زړه کې کښېني جنت زړه کې کښېني جهنم زړه کې کښېني انسان